بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دینه مخکې مونږه په سټایل باندې کار وکړو چې عنوانات به مونږه څنګه جوړو. فهرست المضامین کې دا ډېر اهم دی او په کار راځي. پای ما کار کړو تاسو ته نو که څه مسله وي په هغې کې نو تاسو خیر کمنټس کولی شئ. په کمنټس کې خپل سوال موږ ته ظاهرولی شئ. انشاءالله موږ تاسو په یو په هغې باندې امید ده چې تاسو په هغې پوه شوي. نن موږ په ایډیټینګ باندې کار کوو. ایډیټینګ کې دومره څه شته دی نه، خو بهرحال د هر چا په ذهن کې بیا یو سوال راوچتېږي چې دا ولې پاتې شو. نو په دې کې لومبی موږ سره فایند دی، یو څیز تلاش کول. کتاب کې یو لفظ کتل یا داسې بل څه کتل نو فایند ته ځم او په فایند زه څنګه کلیک کړم نو ما سره دې ځای کې یو نیویګیشن ټیب کولاو شي. مثال دم په دې کې ما له کفر لفظ وګوره. کفاره چې ما ورکړو چې کوم ځای کې د کفر په نوم باندې لفظ راغلی دی نو هغې ما ته وښودو. بل ځای کې خو غالبا چې نشته دی، لکه بل ځای کې ما ته وښودو چې دریو ځایونو کې دا څلورو ځایونو کې راغلی دی، که ما ته ریزلټ ښیي. او ځایونه هم ښیي چې کوم دی، یو دا دی بل دا دی. ګورئ دا مختلف ځایونه دي. که زه یو بل لفظ تلاش کوم چې هغه ډېر زیات وي، لکه زه مې ایستې ګورم نو اوس کوم ځای کې چې مې راغلی دی به دې وګورئ تقریبا یو کم اویا ځایونو کې دا راغلی دی. نو په 69 ځایونو کې دا مې لفظ راغلی دی. دا خو مونږ د فایند طریقه ده مونږ کوو. دا مې کټ کړ. دویم نمبر ایډوانس فایند دی. زه چې کلیک کوي فایند زه څه ګورم ما وخت کې تاسو ته وکړو. خیر بهرحال بیا ته هم مې ما ولیکو. مې په دې په لیکم سې وګوره، ما دې کې سې لفظ تلاش کړ او ما په دې باندې کلیک کړ فایند. ګورئ ورته لومبی نمبر کوم ځای دی، یو وګوره سې تاسو ته ښیي. دویم دا وګورئ دې طریقې سره ما ته د یو لفظ دی ګورئ ښیي. دی به ګرځي تر اخره پورې چې کله کمپلیټ شي زه ځم داسې ګوره دی ورسره روان دی. دا وګورئ دا به د اخر سر ته رسي. دا لفظ ما له دې تلاش کوي، ما ته وایي چې څومره ځایونو کې دی. په دې طریقې سره موږ ګورو. ټیک دی. ریډینګ او هایلایټ ار ټول که دا وګوره ما ته هایلایټ وکړو چې کوم ځای کې دا راغلی دی نو ما ته به ښیي. ګورئ تاسو چې کوي هایلایټ شوی دی. دا وګورئ کلوز. دا ما سره اوس ورته وګورئ تاسو ته چې کوم ځای کې دی هایلایټ کړی دی. بل پکې موږ سره هم په دغه کې په ایډوانس ټیب کې ریپلیس دی. دا ریپلیس لاندې هم شته، دا دی دا بهر دی نو ریپلیس دی. ریپلیس کې دا زه د سې لفظ په ځای باندې زه بدلون دی کې بالفرض دی به زه لیکم 1 2 3 لومبی سې لیکم دا دی ځای کې لیکم. ریپلیس ته به راشئ. د ریپلیس کې څه لیکم سې په ځای څه ولیکه بالفرض هم چې ولیکه 1 2 3. اوس ورته ګوره دا دی یو دی ریپلیس یو ریپلیس کا او دا ټول ریپلیس کا. چې کوم ځای کې سې زم دا ټول ریپلیس کا په 1 2 3 سره ما څنګه کلیک کا یس. اوس ورته ګورئ په 95 ځایونو کې دا 1 2 3 ریپلیس کړه. دا ورته ګورئ یو دا ګورئ تاسو ته په نظر راځي. دا ګورئ کوم ځای کې سې لفظ و هغې ریپلیس که په څه باندې 1 2 3
موږ یو ځای کې غلطي وشي نو هغه هم په دې طریقې سره برابرولی شو. غلط لفظ لومبی ولیکو او صحیح لفظ ورپسې بیا ولیکو او ریپلیس یې کړو نو ختم شي. نو دا ما سره د ریپلیس یو طریقه وه چې ما وکړه. په دې کې بل موږ سره دی ایډوانس پوینټ کې ګو ټو یو ځای ته تلل. مثال خبره زه پیج ته ځم، شو نمبر پیج ته هغه سره 8 صفحې دي. زه ځمه 5مې صفحې ته ځم، فایل مې ورکړه ګو ټو وګوره 5 نمبر صفحې ته راغلم، په اټکل ته ودرېدم. ایډوانس پوینټ کې موږ سره ګو ټو ګو ټو کې موږ سره سیکشن دی، سیکشن موږ جوړ کړی دی. مخکې تاسو طریقه ښودلې وه سیکشن به موږ څنګه جوړو. بارډر کې ما سیکشن کړی دی، تاسو هغه وګورئ. پیج بارډر کې سیکشن یې ما اخیستی وي. لاین ته ځم، 7 نمبر لاین ته ځم، یا زه 10 نمبر لاین ته ځم، کرښې ته ځم. ګو ټو 10 نمبر کرښې ته یې راوستم. ما کرسر دا دی ولاړ دی، ګوره کیلونه سره دې نه پس تاسو شمارئ څو دي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 او 10 دې کې 2 انټر لګېدلی دی، نه یو انټر لګېدلی. نو دا 8 شو، دا 9 شو، دا 10. 10 نمبر کرښه کې د زه ودرولم. دې طریقې سره موږ یو ځای نه بل ځای ته تللی شو. په دې کې موږ سره بیا ګو ټو کې نور هم داسې اپشن دی، بک مارک دی، بک مارک به جوړو، کمنټس به کوو، فوټ نوټ وغیره، دا ټول به انشاءالله په خپل خپل ځای باندې کوو. دې کې اوس پاتې کېږي نه. نو دا موږ سره دغه په دې کې بیا ریپلیس موږ تاسو ته وکړو چې یو لفظ موږ ولیکو دی په ځای بل موږ کوم چې غلط لفظ دی هغه لومبی ولیکو او صحیح لفظ ورپسې ولیکو، بیا یې موږ ریپلیس کړو. نو دا طریقه موږ وکړله، مکه طریقه ده. نه علاوه موږ سره په دې کې دا ګو ټو او دغه یو شی دا ټول موږ وکړو. صحیح ده. دې کې ریپلیس نه علاوه لاندې سلیکټ دی، سلیکټ دوه طریقو سره طریقه سلیکټ کوم، ټول دا سلیکشن کنټرول ا دی شارټ کټ دی، کنټرول ا سره دا سلیکټ کیږي. او که کنټرول ا کار نه کوي دلته هم کولی شي سلیکټ آل. دې طریقې سره موږ خپل لیکل سلیکټ کولی شو. اوس دې کې یو آپشن دی سلیکټ آبجیکټ. دا آبجیکټ څه دپاره استعمالیږي؟ دا په تصویر کې کار کوي. بالفرض دی کې ما یو تصویر راوستو، انزرټ ته ځم، انزرټ مینو ته پکچر باندې مې کلیک کړ، د ډیوایس نه یې پکچر راولم. ډیسکټاپ ته لاړم، په ډیسکټاپ باندې مې پر ما سره یو تصویر پروت دی. دا تصویر دی، دا ما انزرټ کړ، تصویر راغی. دا تصویر زه شاته بوځم، مثال مطلب ما دې نه په دې تصویر به انشاءالله کار کوم په خپل ځای باندې. په تصویر ما د لیکلو شاته بوته بیهاینډ ټیکس. و دا تصویر نه سلیکټ کېږي، دا وګورئ دا نه سلیکټ کېږي. که زه ډېر زړه وچوم دا نه سلیکټ کېږي. لیکل سلیکټ کېږي خو دا دې شاته تللی دی. ټول لیکلو کې سلیکټ کېږي، دا وګوره، خو دغه کې نه سلیکټ کېږي، ځان نه سلیکټ کېږي. هغې طریقه دا چې موږ لاړ شو سلیکټ ته او سلیکټ آبجیکټ باندې څنګ کلیک کړو او راشو دې خواته یې جوئ داس په اسانه سره سلیکټ شو. دې ته دا موږ د تصویر وغیره دپاره استعمالو. دا به کې موږ سره یو بل آپشن شو. ښه ورپسې دی دا ډیلیټ کوم. زه یې 2-3 قسمه لیکایي اخلم، لکه دا ما سره جمیل نوري شوه، په دې بل عنوان کې اخلم تر دې پورې احسان لیکدود. صحیح ده. او یو بل عنوان کې اخلم، دې ځای کې بیا احسان لیکدود. بس دا مې واخیسته. حاجي دا جدا فارمیټ شو، جمیل نوري والا جدا فارمیټ شو، 2 فارمیټ دي ما سره. زه ګورم چې لومبی نمبر زه سلیکټ کوم، جمیل نوري لیکئ چې کوم ځای کې دا غونډه دې سلیکټ شي. سلیکټ آل ټیکس ویز سیمیلر فارمیټینګ، چې کوم ځای کې دا فارمیټ دی هغه دې سلیکټ شي. مثلا اوکې کوم او دا څه ووایي جمیل نوري چې په کوم ځای کې دی
هغه دې ماته څه وکړه هغه سلیکټ کړه ورډ لږ لوډینګ شروع کړو دا وګوره هغې ماته څه وکړو سلیکټ یې دې کې لږه مسله دا اصل کې مسله بله ده ځکه ټول سلیکټ شو چې دې کې موږ دا عنوانات اخیستي دي نو زه بیا یې په ویډیو منځ کې پیوز کوم دا لیکل دوباره نو سلیکټ د سیملر فارمیټینګ آپشن نو څه دي فایل لږ لوډینګ کو نو ما لیکای دوباره وکړه فارمیټونه مخکې جوړ کړم دا څه ګورې ما سره احسان لیکدود دی او لاندې ما سره جمیل نوري ده اکثر موږ په خپل کتاب کې عباره د عربی عبارتونه استعمالو نو هغه ډېر زیات وي او یا چې کم دی نو موږ اردو کې څه اردو لیکئ نو هغه پکې بعضې وخت کې لږه وي یا ډېره وي بیا هر یو ځای نه سلیکټ کول جدا جدا او هغه برابر ډېر ګران کاري موږ داسې کار وکړو چې مثال ما سره د عربي ده او زه دلته نه لاړ شم سلیکټ سیمې فارمیټینګ چې کوم ځای کې د عربی د لیکایي شوي نه هغه سلیکټ شي ګورئ بله سلیکټ نه شو تاسو ګورئ لاندې اوس راځئ کته ګورئ د دې پورې عربي و سلیکټ شو اردوی چې هغه پرېښې ده نه ده سلیکټ کړې وګورئ لاندې بیا عربي دغې سلیکټ کړې ده او اردو یې پرېښې ده عربي سلیکټ کړې ده او اردو یې پرېښې ده چې کوم ځای کې د عربی عبارت هغې سلیکټ کړی دی دې طریقې سره موږ خپل کتاب کې عبارتونه معقول شي بیا د هغې سایز موږ دلته نه وګوره کمول هم شو سیوا کول هم شو هر څه ورسره کولی شو ځکه موږ سلیکټ کړي او دا ټول به ګوره زه سایز کموم ګورئ ورته ټول سایز به کمیږي دا هم کم شو دا هم کم شو دا وګوره په یو پیره باندې موږ ډېر تاسو سټایلونه هم ورکولی شو مثال زه سټایل ورکوم رنګ مې له بدل کړه لیکایي مثال سور رنګ کې مې کړه اوس ورته وګورئ لیکایي د رنګ هم بدل شو دا موږ څه کوو دا موږ په دې طریقې سره ښه په اسانۍ سره کولی شو په دې طریقې سره سلیکټ ویز سیملر فارمیټینګ سره دا کار موږ ښه په اسانۍ باندې کولی شو ښه دې نه علاوه موږ سره زه غواړم چې جمیل نوري سلیکټ کړم جمیل نوري ته وګورئ دا جمیل نوري سټایل دی دې باندې کلیک کړه سلیکټ جمیل نوري چې کوم سټایل کوم ځای کې جمیل نوري ده هغه سلیکټ شوه د بره نه والې تر لاندې پورې جمیل نوري سټایل چې کوم دی نو هغه سلیکټ شي دا وګورئ دې کې لږه مسله وشوه جمیل نوري سټایل سلیکټ سیملر فارمیټینګ سیسټم څه مسله کوي والله علم چې څه وجه ده په بهرحال دې طریقې سره سلیکټ کېږي دې کې دې پیراګراف کې لږه مسله ده مسله کوي زما سیسټم په بهرحال چې کوم فارمیټ دی نو هغه به سلیکټ کېږي لوډینګ شروع شي همدې طریقې سره تاسو خپل لیکایي سلیکټ کولی شئ ښه په اسانۍ سره ښه دې نه علاوه په دې کې موږ سره بیا یو آخري آپشن دی سلیکشن پین دی نو دې سره دا موږ تصویرانو کې کار کوي چې تصویر موږ سره وي لکه تصویر راولم لاړم انزرټ ته پکچر کې ډیوایس نه ما دنه تصویر وغیره راواخیسته لکه دا تصویر دی ما راوړه دې ته یو بل لاړم یا دنه کاپي اخلم کنټرول سره دې نه کاپي اخیستی شي لکه دمه کاپي مو واخیسته صحیح دی د کاپي مو واخیستې دا سلیکټ کوم نو ګورئ دلته تصویر سلیکټ کېږي چې کوم یې تاسو سلیکټ کولی شئ دا وګورئ دا به سلیکټ کوي تاسو دا هایډ شي دا اوس ټول شو آل متقي هایډ آل په دې باندې کلیک کوئ دا به داسې طریقې سره کېږي سلیکټ کړي آسان دی سلیکټ مې کړه ډیلیټ سلیکټ کړه ډیلیټ سلیکټ کړه ډیلیټ دا دې لپاره استعمالیږي انشاءالله ورپسې موږ انزرټ مینو شروع کوو هوم مینو په دې ځای باندې ختمه شوه د خیره نو که ملګرو ته پکې څه مسله وي نو هغوی د کمنټ په ذریعې سره موږ نه تپوس کولی شي انشاءالله د
ये مسله به ختمو. تر دې پورې بس دا کافي دی. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.